सलाम इरशाद फरमाई په جهادونو کې افضل جهاد دا دی چې قول کلمة الحق عند سلطان جائر د ظالم بادشاه په مخ کې حق خبره کول دا افضل جهاد دی افضل جهاد ځکه سره په میدان جهاد ته چې کله سړی لړ شي که نه نو ګورې داغی کې امکان دا دی چې سړی ژوندی واپس راشي خو لیکن چې د ظالم او د جابر بادشاه مخې ته حق خبره کوي که نه نو هغه خو هغې کې د بچ کېدو بلکل څه امکان نشته نو چې ته په دقه ټایم کې ودرېږې او هغه ته حق خبره وکړه که نه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې په جهادونو کې افضل جهاد دقه دی نن حق خبره به څوک کوي د حق خبرې کولو ته چې کم نه هغه د حق خبرې د کول هغه همت او طاقت په چا کې نشته حق خبره ها جی د بشرانو خبره وي مورې که تا ته مې رښتیا ووي نو ته به مې موډه به یې که نه صحیح شوه نو بهرحال عرض مې دا کو چې حق خبره چې کم نه هغه کول پکار دی هغه که د هر چا په مخ کې هغه که د هر چا په مخ کې ځکه سره مونږه تاسو ایمان دا دی چې مرګ به مونږه تاسو ټولو ته یو ځل دی زمونږه ستاسو ایمان دا دی چې مرګ دا د انسان په لاس کې نه دی زمونږه ستاسو ایمان دا دی چې مرګ اختیار چې کم نه هغه دا الله څخه دی ٹھیک شوه او چې کله الله زمونږه ستاسو د مرګ فیصله نه کړي که نه نو که دا ټوله دنیا را جمع شي نو مونږه تاسو ته مرګ نشي راکولی او چې الله زمونږه ستاسو د مرګ فیصله کړي که نه نه صحیح که دا تمامه دنیا را جمع شي نو مونږه تاسو د مرګ نه نشي خلاصولی ښه پوهېږئ نو زه ویم ژوند چې کوم دی هغه لکه د بزدلانو په شانتې مه تېروئ لکه د بزدلانو په شانتې لکه د ګیدړ په شانتې ژوند مه تېروئ ځان کې چې ژوند تېروئ نو د زمري غونته کې په بهادرۍ او په جرأت سره چې کوم نه هغه ژوند تېروئ هغه د ګیدړ په شانتې د بې غیرتۍ ژوند چې کوم نه هغه د دقې نه ځان وساتئ ښه صحیح شوه او یاد ساتئ چې کله ستا په دې ذهن کې دی چې زما هر څه الله څخه رزق مال الله راکوي څوک یې بندولی نشي دا خو زمونږ ستاسو ایمان دی که نه چې رزق راکولو والا الله دی سا ور اغستو والا الله تعالی دی د دنیا ټول ضرورتونه پوره کوونکی الله دی نو بیا ولې مونږه تاسو دا سر ښکته وړو پوهېږئ نو لہذا حق خبره هر ځای کې چې کوم هغه کول پکار دی اگر که چېرته انسان ته پکې نقصان ولې نه رارسي خو ګورې حق خبره به نه پرېږدو ښه همیشه چې کوم دی نه هغه څه وشئ قرآن مجید کې الله تعالی مونږه تاسو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د نیکان د رښتینو خلقو سره شئ ښه د رښتیا سره اوسئ د حق سره اوسئ چرې ګورې د باطل او د ظالم ملګرتیا مه کوئ ښه د ظالم او د باطل ملګرتیا مه کوئ دغه ګورې ډېر لوی نقصان دی زمونږ ستاسو دپاره ټیک شوه نو د ظالم بادشاه که هغه هر څوک دی هر څوک چې دی د هغه په مخ کې حقه خبره به کوو پوهېږئ ځکه سره دا مه وایي چې ګینې دی زورور دی زورور یو د الله ذات دی ښه یو د الله ذات دی نو ګورې په دې ځنګل کې ما درته مخکې یو مثال درکړی چې په دې ځنګل کې نه دی ډېر ځناور دی ټیک شوه چې په هغې کې هاتي دی الله تعالی ورته طاقت ډېر زیات ورکړی دی په هغې کې ګینډه دی په هغې کې میخه ده په هغې کې هر څه دي طاقت والا الله ډېر زیات ورکړی دی خو د هغې نه باوجود زمری د ځنګل بادشاه ولې دی په دې کې خو دومره طاقت نشته چې څومره طاقت په هاتي کې دی ولې عقل خو هم دومره کار نه کوي چې څومره عقل په لومبړ کې دی هوښیاره خو عقلمند ده خو دا خو چې کوم نه لومبړ ډېر هوښیار او عقلمند دی که نه خو د هغې نه باوجود ولې په ځنګل باندې چې کوم نه زمری بادشاهي کوي وجه دا ده چې کله دی پیدا کېږي که نه د زمری چې کله پیدا کېږي نو په ورکوټوالي کې د سوچ دی چې زه سیم زه د ځنګل بادشاه یم بس دقه سوچ چې کوم دی هغه سره
د ځنګل بادشاه جوړ کړی دی طاقت پکې دوره نشته هوښیار دوره نه دی خو کم از کم دا خپل سوچ یې دا دی نو مونږ تاسو به هم دا خپل سوچ دغسې ساتو ښه د غلامۍ او بل د غلامۍ او د بل نه د یرې دغه سوچ په د دې دماغو نه وباسو ځکه مسلماني که نه نو د مسلمان په زړه کې به د الله نه ما سوا د بل چا یره نه صرف د الله یره وی نو حضرت